بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پیغام ټي وي پښتو سره غفران الله ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي. قدرمندو کتونکو سوات په سیلاب په بیرحمه چپو کې چې دی هغه ډوب شوی دی. یقینا دغه بیرحمه چپو د لاندې چې دی د انسانانو سره سره حیوانات چې دی نو هغه هم د تباهۍ طرف ته ګامزن دي او روان دي. د سوات د سیلاب خبره که زه وکړم نو په سوات کې په لوی تعداد کې او په غټه سطحه باندې چې دی نو هغه سیلاب تباهانې چې دی هغه خورې کړي دي چې لکه بلې د سوات په مشهور ځای کې کالام مدین غټې غټې هوټلې او ودانۍ چې دی نو هغه راغورځېدلې دي. د سوات چې کوم ډیزاسټرز محکمه ده د هغوی د غړي د وینا تر مخه دا ویل کېږي چې په سوات کې د سیلاب له کبله چې دی نو تر اوسه پورې 15 تنان چې دی نو هغوی د خپل ژوند ساګانې چې دی هغه ورکړي دي. د دې تر څنګ که زه ووایم نو د 120 کیلومتره پورې روډ چې دی نو هغه هم د سیلاب له کبله چې دی هغه متاثره شوی دی. د دې تر څنګ د سلو پورې کورونه چې دی نو هغه هم د سیلاب د لاسه چې دی د سوات د سیلاب د لاسه چې دی نو هغه تباه شوي دي. د سیلاب په هکله که زه ووایم نو د پرون نه دغه د سیلاب دغه لړۍ را شروع شوې ده چې تر اوسه پورې لا هم لا جاري ده. که زه ووایم نو په اوبه کې چې دی نو هغه چې کوم د دې پوهان دي د هغوی د وینا تر مخه چې دی نو هغوی د 2 لکو د پاسه د 2 لکو کیوسک د پاسه چې کوم هغوی اوبه یادوله نو هغه هم د لاکه پورې چې دی هغه راکوزه شوې ده. خو بیا هم اوس هم دغه اطلاعات راځي چې د کالام د سایډ نه چې دی نو یوه بله د اوبو دغه د سیلاب ریلی چې ده هغه هم را روانه ده. ګورو د الله نه هم دغه دعا ده چې دغه ریلی چې دی نو دغسې نقصان زموږ عوامو ته نور راونه رسوي. که زه ووایم نو یو طرف ته سیلاب چې دی هغه د انساني ژوندونو ازاله نشي کولی او د انساني د ژوندونه چې دی نو هغه په دې کې ځي د انساني ځانونو چې دی هغه زیان کیږي. نو ولې بل طرف ته اوس هم زمونږ پښتانه او بیا زمونږ قام په خپله پیده پسې روان دی. که مونږ یو طرف ته وګورو نو یو طرف ته د سیلاب دغه سختې چپې را رواني نو ولې بل طرف ته زمونږ ولس اوس هم چې دی نو دغې بېرحمه چپو ته چې دی ورکوزېږي دغې تیزو چپو ته دغه د سوات خطرناک سیلاب ته ورکوزېږي او په دې کې اوس هم د لرګو رانیولو یا د نورې پیدې چې دی نو هغه سوچونه کېږي. نو یقینا دغه هم زموږ دپاره د یو لمحه فکریه ده چې اوس هم مونږ د دې نه سبق نشو اخیستی چې د دنیا او ځانونو چې دی هغه زیان وشو دومره تیز سیلاب چې دی هغه را روان دی او بیا هم مونږ په دغې پیده پسې روان یو. ادارو ته هم زه په خپل توسط سره دغه یو میسج ورکوم چې د دغې بېوسه کورنو سره چې دی هغوی ملاتړ جوړ شي او د هغوی مرسته وکړي. په دې نظر ګورو چې الله پاک تی نور خیر کې څه چې ولا خو وبهول اخو لاړه د شولې لاړې او د دې غریب ولس ډېر زیات تاوان وشو او په دې کې اوس مهرباني دي حکومت وکړي چې د دې کمو کسانو دا شولې دا فصلونه تباه شوي دي ټماټر تباه شوي دي نو چې څه نه څه ورسره وکړي ولې چې دا په دې حکومت کې پاتې کېږي او دا د حکومت خلک د بل ځای نه خو نه دي راغلي او ټولې دنیا ته موږ خواست کوو او که نه د مدد یې وکړي د دې ټولې دنیا ته موږ هم خواست کوو چې یاره دا فصلونه یې مې وړل دا پټي مې وړل او دا خلک یې په دې سږني کال کې مطلب د تباه برباد کړو نو مهرباني وکړئ د دې خلکو دپاره څه نه څه وکړئ. والسلام. دا راته ووایئ څه صورتحال دی څنګه ګورئ سیلاب ته په کوم نظر دغه سیلاب دا لړۍ چې دی دا ستاسو په نظر کې به ختمېدو له راشي کمېدو له را روانه ده؟ باران ډېر وشو که نه نو د هغې وجې نه به دی نور سیوا او که نه د پرونۍ نه خو کم شوی دی. دغه دومره تباهیانې چې دی هغه هم وشوې که دغه سیلاب رالو نو نور کورونه نور خلک چې دی نو هم نقصان چې دی نو هغه موندلی شي. نو زموږ د سکرین په توسط سره به د ادارو له څه میسج ورکول غواړئ کوم چارواکي دي اعلی چارواکي نو هغو له خو پکار دی چې دې خلکو مدد وکړي او دا سخت وخت دی که نه د دې نه بل سخت وخت به دې خلکو راتلی نه شي. د پیغام ټي وي په شیشه باندې مې درته دغه د سوات د سیلاب مناظر ښول او بیا په تیره د دغه صورتحال نه مې آګاه کولی. زمونږ په شیشه باندې چې څومره خلک هم مونږ ګوري هغوی ته هم دغه غوښتنه ده چې د سوات سیلاب دپاره بیا په ملک کې په پوره ملک په بېلابېلو سیمو کې چې کم د سیلاب را روان دی یا چلیږي د هغوی د ختمېدو دپاره بیا د کمېدو دپاره زرو دعاګانې غواړئ. تر د یو بله پروګرام پورې الله که اجازت په لوی الله مو سپارم د تل پاتې.